السلام علیکم ملګرو جنید خان ما د سړ له دا ویډیو ګورې چې کله انسان له مرګ راځي نو په هغه باندې ستې دي کله چې اسرائیل علیه السلام وویني دا انسان نو په ده باندې ستې دیږي دا په اعمالو باندې ډیپینډ کوي چې د چا اعمال ښه وي چا نه الله پاک رضا وي نو هغه له اسرائیل علیه السلام ډېر ښایسته شکل کې راشي خوشبویانو سره راشي او چې د چا نه الله پاک ناراضه وي الله پاک هغه رضا کړي نه وي په خپل ژوند کې نو هغه له اسرائیل علیه السلام په یو ډېر بد شکل کې راځي او راتلو سره په هغه کس باندې دغه کس په روح باندې را باندې کوي په هغه کس وخي په وهلو هغه نه روح قبض کوي دا ویډیو مکمل وګورئ یو سبق آموز ویډیو ده دې کې څه کسان تاسو له زه ښیم چې هغوی له مرګ راځي نو په هغوی باندې څه تېرېږي راځئ دا ویډیو ګورو چې دا ویډیو زه سټارټ کوم ګورئ دا یو ولک ته څه ټایم چې دی اسرائیل علیه السلام وویني وګورئ د ده حالت تاسو ګورئ چې په ده باندې څه تېرېږي دا وګورئ جي بیخي هغه په ځان باندې دا وګورئ انسان مرګ چې کوم دی که نه دی هېڅ پته نه لګي د مرګ هېڅ پته نه لګي او مونږ خلک څه کوو مونږ خلک دومره غټې مطلب دومره کلونو مونږ پلانینګ کوو چې زه به راتلونکي کال کې داسې کوم زه به راتلونکي کال کې داسې کوم بلکې د انسان د راتلونکي د یو منټ پته هم نه لګي د یو ګنټې پته هم نه لګي او مونږ دومره غټ پلانینګونه کوو چې مونږ به داسې کوو مونږ به داسې کوو مخکې ګورو دا ویډیو سره لږه نوره هم شریک کوم دې کې یو بل کس هم دی داسې قسم ویډیوز په فیسبوک باندې شیر کول الاؤډ نه دي مطلب په دې باندې بیا سټرایک راځي مطلب هغه ویډیو فیسبوک والا اکثر ډیلیټ کړي داسې قسم ویډیو دا یو بل لږ دی دی چې کله اسرائیل علیه السلام وګورئ دله هم مرګ راځي سم دم دا د راغو تاسو وکتو خپل کار له راغلی دی چې څه کار هم کوي د اوبو له راغو ګورئ ویډیو مخکې سټارټ کوم تاسو سره دا وګورئ جي سم د ملک ته اس بیمار نه دی مطلب د مرګ هېڅ پته نه لګي دا نه چې مرګ به صرف بیمار له راځي مرګ هر چا له راتلی شي او اینی ټایم راتلی شي دا وګورئ جي دی چې دا اسرائیل علیه السلام وویني ګورئ لکه داسې ښکارېږي ته به څه په ده باندې چا مچۍ راپارولې مچۍ پرې راغې دا وګورئ نو دا اسرائیل علیه السلام چې کوم دی د انسان د اعمالو په مطابق وګورئ بیخي هغه جسم یې ټول راکوک شو نو داسې قسم ویډیوز ما تاسو له ووي چې لکه شیر کول الاؤډ نه دي چونکې ستاسو دپاره زه شیر کوم دا یو بله جنۍ ده په دې باندې مخکې هم ما یو ویډیو جوړه کړې وه څه ټایم چې کله دی له اسرائیل علیه السلام راشي ګورئ دی له وګورئ دی حالت له تاسو وګورئ نو دا ټول چې کوم دی د انسان په اعمال باندې ډیپینډ چې کوم نیک عمله خلک یي که نه نو هغوی خان دي د هغوی جسم باندې ښکلا راشي د هغوی سوري په مخ باندې ښکلا راشي د هغوی په مخ باندې مسکان راشي خوشبویانې په هغه باندې ولګي د جنت خوشبویانې پې ولګي دا ګورئ جي نو داسې ډېر ویډیوز په دې فیسبوک په تاسو له میلاویږي نور څومره په سوشل میډیا پلیټفارم دي په هغې به تاسو له میلاویږي خو چونکې دا ویډیوز مونږ صرف ګورو مونږ صرف د کتلو پورې محدود ساتلی دي او نور مونږ دې نه عبرت نه اخلو چې لکه مونږ ته عبرت والو چې دا ټایم په مونږ هم را روان دی دا ټایم چې کوم دی دا په هر انسان باندې را روان دی چې کوم یو انسان په دې دنیا باندې ژوندی دی او ساه اخلي نو دا ټایم دا ټایم به هغه فیس کوي اسرائیل علیه السلام به هغه فیس کوي خامخا به هغه فیس کوي هر ټایم چې هر کله شو که بوډا شو که ځوان شو هر کله شو دی به اسرائیل علیه السلام فیس کوي دی به خامخا قبر ته ځي دی به خامخا را قبر د تیارو له وردننه کېږي خو داسې قسم ویډیوز موږ صرف کتلو پورې محدود ساتلي دي عمل پې هېڅ څوک هم نه کوي موږ پې عمل کوو نه بس موږ صرف وګورو او دا سوچ نه کوو چې دا حال به په ما باندې هم راځي دې سټیج نه به زه هم تېرېږم دا سټیج به زه هم کراس کوم دا سوچ یې څوک هم نه کوي که چېرې دا سوچ مونږ کولو نو زمونږ به هر څه ډېر چینج وو زمونږ اعمال به ډېر چینج وو زمونږ د حالات په ډېر زیات چینج وو که چېرې دا سوچ مونږ کولې رحمان بابا شعر دی که د چا شعر دی وایي هر زندله او په دنیا کې دې نه بل غټ مطلب تشریح د لزوی معنا خو شعر دی وایي هر زندله دنیا کې دی نه بل غټ دغه نشته بل غټ نصیحت نشته چې کله دی په قبرستان باندې ورشي چې کله دی وګوري چې د قبرستان کې څومره مړي پراته دي نو دله بل نصیحت اړو په کار نه دی دی دغه خلک نه ګوري چې دغه خلکو هم په دې دنیا باندې ټایم تېر کړی ژوند یې تېر کړی دی او اخر ټکانه دی همدغه ځای ده نو دا د هر چا همدغه اخرنه ځای همدغه دی اخري ارامګاه ورله ویلی شي نو دا هر چا دی خو چونکې موږ دا سوچ نه کوو یو شاړ غوندې ویډیو ما تاسو سره هم شریک کړم د ویډیو کتلو ډېره زیاته مهرباني ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ ډېره زیاته مننه والسلام